شهد الله گواهی ورکوي الله پاک انه چې بشکه هغه دی لا اله الا هو نشته دی بل معبود سوا د الله نه. دی آیاتونو شأن نزول دا دی چې د ملک شام نه د یهودو دوه عالمان رالل مدینه منورې ته، او چې څنګه مدینه منورې ته راورسېدل او مدینه منورې ته وکتل نو یو بل سره خبرې شروع کړې، یو بل ته ووی چې دا خو هغه کلی دی چې د کوم کلی صفات او خصوصیات په تورات کې مونږ لوستلي دي چې په دې کلی کې به د آخر زمانه پیغمبر پاتې کیږي. دا خبرې په خپل میانس کې کولې، دې ته خبر راغی چې دلته کې یو کس دی، یو بزرګ دی او خلک ورته نبی وایي. نو دې دواړه په منډه منډه باندې لاړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. او چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو څومره نښې چې په تورات کې د آخر زمانه د پیغمبر راغلي وي، نو دا دواړه عالمانو دې جو ته څنګه وکتل نو هغه ټولې نښې په نبی علیه الصلاۃ والسلام کې موجود وي، کومې نښې چې د آخر زمانه د پیغمبر دی په خپلو کتابونو تورات، زبور، انجیل دې کې لوستلي. نو دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ووی ته احمد او محمد صلی الله علیه وسلم. نو نبی علیه السلام ته فرمایل او دا احمد او محمد دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نمونه دي او دا دواړه ذاتی نمونه دي. نبی علیه السلام نور نمونه صفتی دي او دا دواړه نمونه احمد او محمد صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله مبارک ذاتی نمونه دي. یو ورله مور ایښودلې دی او یو نوم دا ورله نیکه ایښودلې دی. دا دواړه ذاتی نمونه دي. نو مسله دا ده چې کله دا دو ذاتی نمونه یا احمد یا محمد صلی الله علیه وسلم دا د چا په کوم مجلس کې دا واغستلی شي احمد یا محمد، نو په مجلس والا باندې واجب دي چې دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ووایي. او کنا مجلس کې یو پیر دی دا نوم یو پیر واغستلی شو بار بار اغستلی شي نو یو پیر په درود شریف واجب دی، او کو بار بار اغستلی شي یو کس وینو خبر ده مستحب دی، ثواب ته ملاویږي، لس رحمتونه په الله پاک نازلي، او کو نشي ویني نو ګناه پکې نشته دی. دغه رنګ د نبی علیه السلام چې صفتی نمونه واغستلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وویل شي رسول الله نو مستحب دی، بیا واجب نه دی. دغه رنګ نور د نبی علیه السلام صفتی نمونه دي نو کو هغه واغستلی شي په مجلس کې نو هغه مستحب دی، نبی علیه السلام باندې درود شریف ویل یعنی واجب نه دی. خو دا دو نمونه احمد او محمد صلی الله علیه وسلم دا چې یو مجلس کې واغستلی شي نو په ټول مجلس والا باندې لازم دي، بلکې د جبرئیل علیه السلام په اخرو کې دی راځي چې جبرئیل علیه السلام خیره کړل شي تباه دي شي برباد دي شي هغه کس چې د چا وړاندې ستاسو ذکر مبارک وشي او دی په تاسو باندې درود شریف ووایي. نبی علیه السلام او فرمایل آمین. نو دا وایي او دغه رنګ د قرآن مجید د آیات ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو دا آیات چې چا مخه ته ذکر کړل شي نو پکار د چې دا مجلس والا درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم وایي، کو نو وایي دی ګناګاری ځکه ان الله بشک الله تعالی و ملائکته او د الله فرشتي یصلون درود وایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو تاسو په نبی علیہ السلام باندې درود الله حکم کړل تاسو په وایي دا الله حکم به پورا کول غواړي دا آیات چا مخه ته واغستلی ویل شي نو په مجلس والا باندې درود شریف ویل واجب دي بخامخه. نو دی د يهود دي علماء نبی علیہ السلام دې ته احمد او محمد نو نبی علیہ السلام ته فرمایل او نو موږ تاسو نه یو تاسو کول غواړو یو سوال کول غواړو، کو تاسو موږ دا یو ټیک ټیک جواب راکو نو موږ په تاسو باندې ایمان راوړو، او کو تاسو موږ دا یو ټیک ټیک جواب را نکو نو موږ په تاسو باندې ایمان نه راوړو. نبی علیہ السلام ته فرمایل ټیک ته تاسو سوال کوئ. نو هغه سوال وکړي د الله په کتاب کې د ټولو نه لوی شهادت کم یو دی، لوی گواهی کم یو ده. نو الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړ. نو دا آیاتونه په نبی علیه السلام نازل شو. نبی علیه السلام هغه یهود دا آیات واورولو چې شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. نو چې دا آیات واورولو نو هغه دواړه يهوديان پک ځای باندې مسلمانان شو، ایمان راوړل. نو دا د دې فضایل ډیر زیات په احادیثو کې راغلي دي. مسند احمد کې یو حدیث دی چې نبی علیه السلام د عرفات په میدان کې دا آیات ولستو نو وروسته پسې دا ولستل چې وانا
وانا على ذلك من الشاهدين یا رب دا دای بس رستو وېستل. او دو حضرت احمش رحمت الله علیه د روایت نه دا معلومیږي چې کوم سړی دا آیات وایي شهید الله دا آیات وایي تر دې ځای به ته هم تاسو به ټول وایي ان شاء الله بیا تر دې ځای پورې او بیا بس دې رستو دوی وایي چې وانا على ذلك من الشاهدين یا رب دا بس رستو وایي. نو په ورځ د قیامت په الله رب العالمین او فرمایي چې زما د بنده یو وعده کړی و د دې کس په باره کې به الله فرمایي چې چا دا آیات ویلي رستو پسې دا ویلي چې وانا على ذلك من الشاهدين یا رب. الله به فرمایي چې زما د بنده یو وعده کړی و او په تاسو کې ټولو نه زیات وعده پوره کوونکی زیمه لہذا زه خپله وعده پوره کومه زما دا بنده جنت ته داخل کی. او حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې څوک د فرض مون نه وروستو یو پیر سوره فاتحه وایي او بیا پس یو پیر آیات الکرسی وایي او بیا پس یو پیر دا آیات وایي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم او بیا پس چې کوم دی دغه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير دا آیات پس وایي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې کس ټول ګناهونه معاف شي او دې کس له الله رب العالمین په جنت کې ځای ورکړي او د دې کس په الله رب العالمین او یا حاجتونه پوره کوي او د ټولو نه کم حاجت ادا ده چې الله به مغفرت وکړي. دا به کم حاجت دی چې الله به دغه بنده مغفرت وکړي. نو ټول دا آیات وایي ما سره شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وسبس دوي وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. النبي عليه السلام فرمي چې الله رب العالمین په ورځ د قیامت او فرمایي چې زما د بنده وعده کړی و او د ټولو نه زیات وعده پابند او پوره کوونکی الله وی زما زما د بنده چې کوم دی جنت ته داخل کړ. دا لوی شهادت دی. لوی شهادت په دې وجه نه دی چې په دې کې الله رب العالمین په خپل مجازن گواهی ورکړي او د الله فرشتي گواهی ورکړي ملائکه او د علم چې کوم خاوندان دي اهل علم چې دي هغه گواهی ورکړي چې د الله رب العالمین نه علاوه بل هیڅوک د عبادت لایق نشته دی. دې کې دا ذکر دی شهید الله گواهی ورکړي الله پاک گواهی ورکړي دا الله پاک انه لا اله الا هو چې نشته دی بل معبود سوا د الله. دا گواهی الله ورکړي دا مجازن. والملائکه او د الله فرشتو دا گواهی ورکړي دا و اولو العلم او اهل علم چې کوم دي د علم چې کوم خاوندان دي هغه دا گواهی ورکړي. نو انبیاء علیهم السلام پکې مرالل بمبه اهل علم هغه خلق دي انبیاء علیهم السلام بیا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بیا تابعین بیا تبع تابعین بیا فقها او علما دا ټول په دې کې رالل. د دې وجه امام غزالی رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین علماء ته ډیر لوی فضیلت ورکړي دي او دا د ډیر لوی فضیلت خبره ده چې الله رب العالمین د علماء شهادت دا د خپل او د خپل فرشتو د شهادت سره ذکر کړي او دا حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلي تفسیر ابن کثیر چې دا لوی فضیلت د علماء د پاره چې الله د دوی شهادت د خپل او د خپل فرشتو د شهادت سره ذکر کړي. و اولو العلم او اهل علم قائما بالقسط ها قائم دی په انصاف سره یعنی الله پاک جل شانه په انصاف سره قائم دی. د ټول فیصله او احکام د په انصاف سره دي. انسانانو ته سزا او جزا ورکول د په انصاف سره دي. لا اله نشته دی بل معبود الا هو سوا د الله پاک العزیز غالب دی الحکیم او خاوند د حکمت.